السلام علیکم ګرانو کتونکو، زه یم تفهیم او ما سره زما ملګری د جیو نیوز نوخار بیورو چیف شاهد خان هم موجود دی. مونږ دلته خیرآباد پل باندې ولاړ یو. دې ټایم کې د پاکستان تحریک انصاف د 5 اگست چې کوم ټول ملک کې پروګرامونه دي هغې حوالې سره دلته برپور تیاریانې شوي دي. د ضلع مهمند او ضلع نوخار د هغې چې کوم جلوسونه دي خلق دي هغه به خیرآباد دې پل باندې راځي، دلته به جلسه کوي او دلته نه بیا او که څه ورته قایدین هغه حکم کوي. نو هغې حوالې سره دا پروګرام دی او نوخار مختلفو علاقو نه دې ټایم چې مونږ ته کومه اطلاع ده نو جلوسونه را روان شوي دي، خلق را جمع کېږي مختلفو علاقو کې. زما ملګری جیو نیوز بیورو چیف شاهد خان دنه به تپوس کوو چې صورتحال څه دی. بالکل مهرباني حافظ صاحب او حافظ تفیظ صاحب، اوسه پورې چې کوم اطلاعات دي او زموږ چې کوم ملګري دي ځای په ځای موجود دي نو د هغې نه چې کوم اطلاعات موږ ته میلاو شوي دي نو ځای په ځای د ریلیانو په شکل کې کارکنان ناوتي دي. خو چې دلته کې ټایم خو دوی تقریبا د 2 نه 3 بجو ورکړی چې دې ټایم له موږ را جمع کېږو او د ماښام ماسخوتنه پورې به دا چې کوم پروګرام دی دا چلیږي. خو د هغې چې کوم دلته ضلعي قایدین دی سره زموږ خبره شوي نو وایي چې زموږ د احتجاج څه داسې دغه نشته، خیال نشته. خو دا موږ عمران خان چې کوم دی د هغه 2 کاله تقریبا برابرېږي په 5 اگست باندې هغه ګرفتار شوی و. نو هغه سره د اظهار یکجهتۍ دپاره دا یو سیسټم دی چې دا موږ په غونډ پاکستان کې کړی، دا یو کال موږ ورکړی دی او د دې نه پس چې زموږ کوم مشران دي د صوبې مشران دي مرکزي قیادت چې کوم دی هغې چې بیا څه حکم کوي په هغه طریقه باندې به دغه کېږي. نو لا اوس خو دې ټایم کې دلته دونه کارکنان نشته. د کومو کومو علاقو نه جلوسونه را روان دې ټایم کې زموږ چې کوم د ممند ملګري دي نو هغې ویلي چې د ممند نه دا 2 MP ګان دي د هغې په قیادت کې خپل کارکنان ناوتي دي، هغه به دلته خیرآباد مقام ته راځي. دغه شانتې چې کوم MP زرعالم خان دی د PK 85 نو د هغه قافله هم را روانه شوې ده، هغه به خپل چې کوم ځای په ځای د هغه ملګري انتظار کوي، هغه به د هغه په قیادت کې راځي. او د تحصیل چې کوم دی نو هغه به د میا خلیق الرحمن صاحب په قیادت کې دلته کې ځان رسوي او د تحصیل نوشهره چې کوم دی نو میا عمر صاحب چې دی د هغه په قیادت کې به کارکنان دلته راځي. او چونکې دا حلقه چې کوم ده نو دا د ادریس خان ده، هغه میزبان دی، هغه به دلته لکه د هوسټینګ هغه چې کوم دغه دی نو هغه به ادا کوي. بالکل ګرانو کتونکو، د نوخار درواړو تحصیلونو نه او د ضلع مهمند نه قافلې دې د خیرآباد پل طرف ته را روانې دي. دلته که مونږ وګورو مختلفو ځایونو نه کارکنان هم راغلي دي. یو خوا بلخانه دي، سخته ګرمي ده، سخت حبس باوجود دلته راتګ شروع دی او وسیع و عریض سټیج په ټریله باندې جوړ شوی دی او دلته نه به دې ټایم کې د ساوند سیسټم چې کوم انتظامات دي لرې لرې پورې ساوند سیسټم یې لګي، لایټینګ انتظام کېږي او جي ټي روډ باندې د یو ډېر لوی پنډال د هغې تیاریانې روانې دي. سیکیورټي حوالې سره که مونږ خبره وکړو نو پولیس دستي یو خوا بلخاناس دي او دلته میزباني چې ده نو د تحصیل جهانګیري د ادریس خټک صاحب د هغه میزباني ده او دې ټایم کې جهانګیري کې د هغې جلوسونه را یوځای کېږي او هلته په شریکه دلته ځان را رسوي او بیا د نورو علاقو نه چې کوم راتلونکي خلق دي هغې ته به هغې دلته په خیر راغلی وایو.